پیسې راکړې ما غوښه راوړه بس زه کور ته رالم دا ماته ویې بابا راته په کار ما ته هم نه بابا نه وي سم نه وي ولې نه دې سمسور لاړو د کوره نو وی ماته بابا په کار ما ته هم تا د بابا څه نه وي دلته کټ کې همغه دې کې ډزه شو بله بند و لور زم کټ کې کېناستم پاسه زمین ډزه شو لور مې ته بو ډزه شو بله پې ولګه چې جالې مې چوچته که نه بس د وینو غړاوې وې په خوله. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو په هغه دوا کې موجود یو کوم بدبخته زوی چې خپل پلار وجلی دی په نه څه خبره باندې پلار ورته وایي چې جومات ته ځه لوپري مه کوه بل ځای مه کښېنه هغه ته هغه بده لګي. دا موږ چې کوم ځای کې دعا ته ناست وو تا کیمره ته وکړه نو دا جومات دی یعنې دا د دوی په دې کور په خوا کې جومات دی خو زوی پلار دومره نیازبین کي چې صرف 4 سپارې سبق پې ووایي د هغې انجام چې کوم دی نو بیا دغه مخې ته راځي. هغه زوی چې هغه له رشکه اغوستې ده هغه زوی چې هغه له بیا نن په دې غریبۍ کې وي موټر سایکل اغوسته دی ما سره رور ناست دی د هغې کوشش به کوو چې خبره ترې هغه ځای هم درته وښایو چې بېګا په سوزکي کې دی څه پټ شوی دی د 1.5 غنټه د څنګه انتظار کړی دی دا ټولې قصې به کوو ستاسو نوم څه دی؟ زما جي ولایت ولایت دا ستا ورور ستا نه مشر و کشر؟ نه جي کشر و ټولو کشر و ښه د ټولو کشر دا 3 بچي دي 3 بچي دي بچو دا 2 لوڼه دي وړې دي یو پیغله یو وړاله او یو دا جو بیمار دی بیمار دی به دا بیا ورته وي چې یاره مونځ کوه سبق وایه په زول مه ګرځه په دې کې د کوره چې د پیسې میسې پټې کړي یا د کړي ځان یې تماچه اخیستې ده چې دی راغلی ده به ګاډي چلو که نه چېرته دواړو ګاډۍ به ورسره او دی چې ماښام راغلی دی 11 بجې وې زما خیال دی وده شو د کمیس وخت مچردانه کې پټ شو که نه نو په دې دوران کې چې دی راغلی چې دی راغلی دی ډزې کړې دي تښتېدلې ده موږ په اړه کې شک و چې پروردګار زموږ دښمني نشته د ده چا سره تر اوسه پورې دښمني نه ده راغلې څنګه چلو شو هغه زموږ والله اړه کې داسې شک و چې خدای پاکه موږ ته ښځو طرفه راپېښه شو څه چلو شو بیا د ترنوي سي چې ډي اس پي صاحب راغلی و 4 دې ته ما نه بیان اخیستی یاره چې داسې راسې کار شي یاره یې زوی راولې او یا چېرې ښځې راولې هغه چې دی ترنو پولیس والا چې دی موبایل کې ښځه وله راوسته او دې اوس حقیقت خبره وکړه چې سبا راپاره تا ته تکلیف نی وایي زوی یې مې کړي دي چې ده کله ډز وکړو نو بس په دغه دوران کې چې د منډه واله مو وپېژن چې دا خو هغه دی او دې د مازدیګره غیب و د تا زوی څه بیمار دی؟ دی د زړه بیمار دی ښه نیازبین او دلته ته راغلی مې جي دلته ته راغلی مې تر اپریشن پروګرام هم بله کړه خو دا پلار بیا خفه کړي مړ نه شي ها لکه دې کې ما پروګرام او چې دې کې تا پروګرام کړو دلته تر اپریشن پروګرام هم کړی خو ده ویې څه نه چې دې مړ شي. ګرانو کتونکو دا کوم چې د مشر خبرې وکړه الحمدلله 400 کې ټوله 400 خو هغه ډېرې زرداد دی خو 2 سرې دي خو نیسته ده خو ترناب دی د 2010 نه واله 2022 پورې داسې سوشل ورک هم وکړو چې داسې غریب کور چې راته وایي نو هغې ته به الحمدلله موږ رسېدلي وو. ما نه ډېر ایریا بل یو کس راغی دا دواړه لاسونه یې نه او وي تا ما له 6 کاله مخکې کاروبار روان کړی دی الله ګواه دی په جومات کې چې ما نه ایرو پرون نه بل پرون یو کس راغلی دغه ویډیو ما کړی دا 2 لوریانې 20 کوي او وي دا تعلیم دا ما صرف ستا په وجه وکړو دا زما نه ایر دی خو بیا دا فتنه راله او د فتنې چې کوم دی نو چې څنګه د ملک ته نقصان وشو نو دغه شانتې موږ پسې پروپیګنډې او الف خان داسې او الف خان هغسې دې ځای ته هم را رسېدلی یم نن چې دا کم هلک چې کوم دی نو دا وجنه کوي نو د ده پړه کې وي سورې دی دا دونه نیازبینه یې لوی کړو دا به خویندو ته څونه ګران و دا به مور ته څونه ګران و کشمیره پورې ګرځولی دی د کشمیره پورې ګرځولی چې څې ګټلي په دې زوی لګولي دي او نن یې وله موټر سایکل به اخیسته که نه یاره جي بس هر څه یې وله کول چې څه به یې ورته وې بس قرضدار به یې وله کول به یې وله خو بس پته نه لګي چې څه داسې ورته زړه وي چې راشه راپلارونه او بیا ګوره ښه د دې دومره نیازبین کېدو نه پس
چې خپله رشکه پلار سوزکې چلی پردې نن هغه وایي چې ما له به نن موټر سایکل اغسته بیا چې کوم دوکان ته ځي نو وی هغه تمانچه راکړه چې ډس کوي نو د 3000 هغې نه اغسته د 50000 هغې نه اغسته د 7,500 هغه تمانچه یې واغستله او بیا د هر څه ویني چې دا مړې موچتېږي د دې مور دا جړام ویني د 1.5 ګنټه چې کوم دی نو په دغه حجره کې پټ دی زه به تاسو ته اوس حجره ښیم او بیا چې دوی ټول لاړل نو ده به کې بیا رشکه ویستل او لاړه او منګه چې راکه طرفه مړی راواچو دی روانو دی ډېر شوټ کې روانو خو بس موږ سره مړ راته ورپېژنې شو ښه مخې له دله راغی او جی او د بیزو خټچړی سره جی مخې له راغلی بیزو خټچړی سره مخې له راغلی بیزو خټ نه کوډو پل سره ډېر شوټ کې روان دی ګاډي ته راسې وکتله خو بس هغوی ته مې ځای بس پرېږدی بس یاره بزي دی هغه پلار ویني چې کومې وړوکې رالوې او چې به بیا ده پسې موږ کسان ولېږل ښار ته هلته هغوی ته موږ حواله ورکړو یاره دا راغلي موږ ته یې بس ایسارې کې او پلار لمرا اوس موږ ته وګوره دا دی پلار دی چې پولیس والا بوته نو بیا یې ښکاره وکړله دی پرېو بیا دې ځای کې هغوی ډزې مو کړې ده ډز وکړي او که نه چې دلته یې پلار وویشته موږ یاره داسې اچانک اواز شو را باندې 11 بجې وي چې څنګه بجلي راله هغه رویره مې راله یا د جي یاره ما یې پروردګاره څه چلو شو هغه چې دی وي پلار راله چې وویشته خدای پاکه زموږ نه دښمني شته نه ښه شته نه بد شته دا خلک چې په بل چا سره نیو اچولې بس دا یکدم صدمه راله یو شریف خاندانی غریب خاندانی چا وي هغه څه وي وی ملاس ته غوایه نه پاسولی که نه څنګه متل دی نو هغه شانتې وي هغه د ورور دا کومه خبره چې ده نو یکدم را باندې غم راغی ښه بیا ډزې صاحبه او جی بیا بس یو ډز شوی دی یو ډز او بس یو ډز سره بس بیا هغه لورې غرې دغه وه یو ماشومه شان جینۍ وه تاسو ډز اورېدلي او مونږ سره خوا کې بیا دې نه پس دا وایي ډزې کړي او وایي ډزې بیا د مرداخانې نه پس کړي دي چې دی یوړو چې دی یوړو نو بیا دی هغوی ډزې وکړې چې څوک راپسې نه هلته چینچي ولاړه هغه چې سټارټ کړه بس ووته په دې ولې چې اته کارتوس ورسره پاتو کې چې کوم دی نو یو کارتوس دغلته استعمال کړی دی او بل نور چې کوم دی نو دوی دلته کړي دي او دغه ټیم کې به په دې کلي کې او په دې محله کې به څونه خوف و خراس پیدا کړي وي زو هغه زیر ته ښایو دی وایي چې ټوله شپه موږ یو خو موږ سره اوسئ کتونکو چېرته چې دوا وه دوا نه رالو کور دی دا وګوره جي غربت ته وګوره خو دا پلار یې دومره د زوی دپاره لیواله و چې داسې نیازبین یې ساتلی دی دا ترې راته وایي چې لاول یې والله خرګاډی اغوستی و نه ده پړه کې سوري و دی به یې خفګان ته نه پرېښوده نو بیا به په خلکو به چې کوم دی نو ده ته لرګي اچوله بیا چې کوم دی نو رشکې ورله واغسته اوس رشکې نه وه خو خنوسې وي ما له موټر سایکل راولی کور کې غورې دغه نشته ښه کور کې داسې غم دی چې هلته دغه زویم څه نشو ویلی که نه هغه ړه کې سورې دی وي چې لږ مزل وکړي نو هغه بیا کینی او دویم چې کوم دی نو بیا چې د دوی دا خالو ګورو نو په دې غریبه غریبۍ کې چې کوم دی نو دا د دوی دا نن د دې کور نه جنازه اوچته شوې ده او دې ځای کې کټ پروت و دا دې چې وایي چې یاره خپې وي لاس وي نو هلته کې خو دروازه خو شته دی نه ودجې پاتې شوی دی او بچې څنګه ودو او ډزې پې کړي دي بس لور پې اواز کړه بس پې داسې کړي دي بس بیا چې دی راپورته شوی دی او بیا پروت دی ډز سره پورته شوی دی او بیا چې دغه شوی نه بیا لاندې تللی دی بس بیا چوڼه نه کړې زه نه ملو تړلی بیا او دا کټ مسله وه د کټ مسله وه چې کټ څه 2000 روپۍ د کټ ورکړی وي دا به هلته ورکړي او چینچې نه ټیرونه خرڅ کړي نو وي ورته وي دا دی ولې خرڅول دغه دوه خبرې ورته کړي دي د شپې 11 بجې څنګه بجلي راغی او ټاکۍ ټوک وتښتېده ستاسو په دې محله کې کور دی دغه کورونه ټولو دا یو اخوا دی او دې پرې منځ کې ګرانو کتونکو دې غریبۍ ته وګوره ښه خو دې پلار په دې غریبۍ کې بیا هم خپل زوی نه دی خفه کړی دا بلاکونه ځان تاسې ښودلي د سیمټو د بورې وس نشته خو خپل دیوال وی نشته دا پردي دیوالونه دوی پکې صرف دا ان جي او والا دا کمرې جوړې کړي ان جي او والا دا کمرې جوړې کړي دي او دا د غربت په ختمه ده خو بیا هم د پلار چې کوم دی چې د زوی څه غوښتي دي نو ولې اغوستي دي که نه چې څه یې غوښتي دي هغه یې ورله اغوستي دي ګورو چې مور سره یې خبرې وکړو مور سره ګرانو کتونکو هغه مور چې خپل زوی له به الریډي پریشاني هغه زوی چې پړه کې سوری دی او هغه ساختن چې کور یې پرې را جوړو
په دې حالاتو کې هغې دلته کې ژوند کو 2 لوریانې دي څه پې تېرېږي څه وشو څنګه وشو داسې شو دی دلته پروت و که دلته کټ کې او موږ دې کې ډزه شو دې کې ډزه شو بله بند و لور زم کټ کې کېناستم پاسه زامې نه ډزه شو لور مې تیبو ډزه شو بله پې ولګه چې جالې مې چوچته که نه بس د وینو غړاوې وې په خوله او د دغه ټیم کې منډه کړې دا منډه دې ځای کې بس تشه یو خپه مې لیدې ده ما منډه بار زما لوره مو وویله خو موږ راوننیو ها موږ راوننیو په څه روان شي وو په هېڅ هم نه ورته به یې زوی مونځ اودس کوه سبق وایه یو زوی دی اکلوته هم پړه کې سورې و چې څه به یې غوښتل تاسو به وله هر څه به مې له کول خیال به م ښه پوره سات پلار ته څه پته و چې زوی به مې ولي څه پته لګي زوی به مې زما قاتل جوړوي اوس د دړه کې سورې دي دلته زه مخکې م راغلی یم که نه ته مخکې راغلی وې دلته راغلی وې نو بیا دلته اپریشن ونه کړ نه ولې پلار وی مړ به شي دا یو کس په هغې کې مله رشکه واغسته او ګاډۍ نن به ولې موټر سایکل یې م اغسته هر څه چې زما دا زوی خوشحاله هسې خورې څه غلطۍ خو به شوي چې 11 کالو ته ورسېده د 3 سپارې سبق ویلی دی جومات ته دې طرف ته دونه توجه ولې نه ورکوي جومات ته به داخل به کو کور نه به تلو جومات ته ځم جومات ته به نه تلو پلار به ترې سبق لوځه خپل مونځ اودس کوه په زول ګرځم اسکول هم پې پرېښوده اسکول خو به بېهوشه شو دغه اسکول هم بېهوشه به شو رابه خلکو به رابسته خاوند لاړ او زوی چې کوم دی نو هغه زوی هم لاړو زوی به زوی خو بیمار هم دی پړه کې سورې هم دی هغه غم به مې 2 غمونه یې سکه هغه زوی غم به څه وکړمه کور مې روان شو په زوی به څه وکړم نشې به یې کولې نه سرګټ داسې یو څیز مې ځان له اغوستی و چارجکو به یې ځان له تا نه 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 مې ورسره تمانچې لیدې دي او نه چېرته د نشې څه هېڅ هم کور کې پیسې د څه پرتې وې چې د وړی دی بل ورځ پلار ما 200 روپۍ راکړې زړه پیشنټ یم ستا وینه مې هم پړسېده زړه مې هم پړسېدلی وي په دې به دارو وکړمه هغه ما واغېشتې پیالې کې مې کېښودې پیالې د څنګه لیدلې وه زما ټول بچي دي ته پته لګي دا پیسې دلته خو زموږ کور کې خو غلام لا نه وه او چې وړې وي نو تا ته پته وه چې پیسې وړې دي نه نه ما ته بېګا چې دا 2 بجې رالم ما ته پته ولګېده ما بټوه راغېشته د هغه دپاره پیسې له 100 روپۍ پکې وې 9000 روپۍ پکې وې 1000 روپۍ ته ما لګولې وې 10,000 وې ما چې سودا مودا پې راوړم نه هغه نه وي نه هغه نه وي بټوه لاندې پرته وه اوس چې د هغه کوم بیان راغی تاسو ته پته ولګېده نه چې دا ما تمانچه پې په 9,000 واغېستله نه 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 ما ته پته نه لګي او دې یو خبره کوله چې یاره نور کله به ما په خپو ایشته که نه او دا رانه په سر ولګېده نو دې چا بېګا الټه ملاست دی څوک خاوندم نه سم ملاست سیده په سیده ملاست چې څنګه و مخکې سم لاست سیده جالې چې دې اوچته که بس لاس یې داسې اوچت کړو د لاس طرف دقسې اوچت کړو دا جګړه چې کومه ده نو دا په سر راغلې وه د پلار او زوی تر منځ دې خو تاسو نه پرون ورځې نه غیب دی که پرون ورځ دا وخت راغی چې اوس کله ووت دی کټ اغوښتې و دلته پیسې مې وله ورکړې وې عکس د کټ پیسې نه وې ورکړې نو پلار ته عکس وي چې پیسې یې نه دي راکړې کټ خو ما همداسې ورکړې دلته ما یې زویه پیسې دې څه کړې وي ما خو عیسی بابا له ورکړي د کټ پیسې مې ورکړې ما ته یې زویه پیسې دې نه دي ما ورکړې دي بس دا وخت چې اوس کله ووتو دا ټیم دا ټیم ووتو چې اوس کله ووتو ماښام پورې به په تاسو وګرځېدې دې خو بېګا د 11 پورې د مرګه پورې چې کوم دی بار ناست دی 9 بجې ورپسې پلار هم ګرځېدلی دی اډه کې وکتو اوس به راشي وي ما ته روټۍ واچوي هغه به راشي به روټۍ وخوري یو ځای به روټۍ خوړه کله به یو ځای خوړه کله بېله ښه ستا کور کې نه خیڼ پمپ شته دا دیوالونه مې ټول پردي دي تر اوسه پکې ګیټ هم نشته دا انجیو درله دا کمرې جوړې کړي دا تاسو نمبر در سره شته دی چې زه دې کې ورکړم ستاسو زه به دې خپل نمبر نمبر شته ښه صحیح
د هغه لمبر بند دی ما سره دی تا سره خدای لیور نه مې واله که د هغه ورکوي د ده واچوم پې واچوه څه نمبر دی 0315 99 33 417. ګرانو کتونکو یو خو چې ترنو چوک ته راشئ او داسې د چینې طرف ته یا د دلدار ګړی طرف ته تو شئ نو چې لږ مخکې وکړئ نو په لار کې جومات دی په هغه جومات کې دعا ته ناست دی او د هغې شاته د دوی دا کور دی دا خلک ډېر انتخایي حقدار دي دا مور چې کومه ده دا بیماره ده دا د علاج اړتیا لري زوی هم لاړه خاوند هم لاړه دوه لوریانې دي یوه پیغله ده ورکړې ده که نه یو دا ماشومه ده یو دا ماشومه ده راشه بچی دی خواته یو دا بچی ده بچی د پلار غمو کې یو رور یو څونه ګران به ورته هم بچي پلار جړو کې خو د رور جړو کې چېرته د رور نه یې دا اورېدلي بچي چې دی زه به د پلار وګم مالې پیسې راکړې ما غوښه راوړه بس زه کور ته رالم ماته وی بابا راته پکار ماته هم نه بابا نه وي سم نه وي وی ولې نه دې سمسور لاړو د کوره نو وی ماته بابا پکار ماته هم تا د بابا څه نه وي وی سره پیدونه وي چې تا نه به سره کټه پیسو تپوس کوم وی منې ماته هغوی ووایي چې پکار وته پلار لاړه او ورور هم جیل کې ده ګرانو کتونکو په دې څه ویلی نه شي که نه هلته په هغه رور باندې چې د هغه پړه کې سورې دی چا چې ډس کړی دی یو اتفاقي شان خبره راغلې د ذهن کې بېلارې شوی دی چې دا دومره سوچ او پلان او دا د پرون د مازدیګر نه دا پلان جوړ شوی دی چې پیسې یې وړي دي تمانچه یې اغوستې ده هغه کوټه یې واله چې هغه ته دا ویم چې داسې ښه تمانچه راکړه چې په دې زه سړي ولم په دې زه نن مرګ کوم کوټه یې واله ته دا خبره کوي د 2000 تمانچه نه علي د 2000 غالي بیا راشي د شپې ناست دی چې ښه بلپونه هر څه مړه شو نو را ننوځي پلار ولي خویندې ویني زه د خور خویندو جړو کوم د دې جړو کوم دا ډېر عجیبه شان کیس دی دا الفاظو کې بیانول دا ولې چې هلک پسې هم څه نه شي ویلی که نه چې نور دا ویلی شي چې یاره هغه روان و نیازبین و نور د هېڅ هم نه و چې وي لږ مزل وکړي بیا ناست دي که نه شونډې شنې شي او ډېر دغه شي الله دې دوی له صبر ورکړي او الله دې داسې غم چاته نه ښایي ستاسو نمبر څه دی 0313 56 33 709 بیا ووایه 0313 56 33 709 ګرانو کتونکو اوس څوک ورسره امداد کوي په دې نمبر ورسره رابطه کولی شم ګرانو کتونکو دا د هغوی کور دی هاخوا ته ښه دا دیوال چې کوم دی دا د حجرې دی دې ځای کې به دا سوزکي ولاړو د بیګا د ماښام نه واله تر دا 11 بجو پورې د مرګه پورې په دې سوزکي کې ورته پروت و په دې سوزکي کې پروت و هغه سوزکي اوس دا ترې وایي دا رورې چې هغه مونږ مالک له ورکړ د ده رشکه چې کومه ده هم دلته ولاړه هغه ځای کې ولاړه ده دی چې ښه دا ورته ښکاري کور ورته ښکاري که نه چې بلپونه مړه شوي دي نو بیا ورننوتی دی او بیا چې ننوتن بس ډزې وکړو بس چې ډزې وکړو نو موږ پسې مې دا ویره راله او په چغو شوه چې پلار راله چې وویشت نو بس موږ همداسې راښته وو په ځان باندې نو چې رالو به ده خوله کې بلبلکۍ نیولې بس ختم و بیا دې دلته کې 1.5 غنټه چې کوم دی ګرانو کتونکو د مرګ نه پس 1.5 غنټه په دې سوزکي کې بیا هم پروت دی چې ښه سا سماوات شو خلک لاړل نو بیا ووته نو بیا بار ډزې کړي او چې ډزې وکړې او 2 ډزې وکړې نو موږ وایي دا موږ باندې بل چې وکړې شل مسلې وي نه جګړه نه ښه نه بد چې ایسیچو صاحب معلومات وکړو ما بیان ورکړو ایسیچو صاحب چې ته داسې کار وکړو خو ته راپورټ کوې دا نه چلېږي خو سبا یې ښځه وایي چې یاره دا ده ولې کړې نو بیا نو ته دې خپل روندار راغواړه ته ورته ووایه چې یاره بس موږ ورته بیان والو چې راله او خبرې ته کېناسته نو خبره بدله وه خبره بدله په دې هر څه کې سیچو واجد خان ډي اس پي عدنان خان په موقع باندې موجود و ډېر ښکلې خبرې کړې دي الله دې خوشحاله ساتي بس ډېرې ښکلې خبرې ما هغې ته ووایي چې یاره بس داسې خبره وکړه چې سبا لپاره تا ته تکلیف نه وي هغه به دې ورته وایي چې بس خپل زوی مې دی بس خپل زوی مې او چې بس زموږ هم د سر نه بوج کو شو لکه چې موږ ویره موږ تاسې بې څه دښمني را په غاړه شوه نه دښمني شته نه چا سره جګړه شته او هلک مړ شو په کور کې مړ شو څه مسله را ده
او اصل قاتل دی هغه اصل قاتل دی کې خبره نشته دی خو د هغه زوی خبرې هم تاسو سره په دې کې کړې دا رورم دې ځای کې ناست دی بیا چې دې ځای نه هر څه تللي دي ګرانو کتونکو نه بیا په دې لار باندې د رشکه روانه کړې ده او دې بیا اوتې تښتېدلې دي او چې تښتېدلې دي نو دوه بجې وي دا ما دغه دیوالو خو د دغه ځای نه دغه ښکاري خو اخواته د دې کور شاته چې کوم دی نو دا کور دی ښه د دې کور شاته دا باقاعده د هغه مړي کور نه دا زنانه روان یا هغه سر ته وګورئ جي هغه په دې کوڅه کې ځان له په غریبۍ کې دا ځای اخیستی دي ضرور ورسره مدد او تعاون کولی شي چې دوی دا غم بدل کړو دا نیستي یې غوسه شي ډېر غربت سره ژوند تېر کړی دی نیازبین زوی له دې پلار ځان ملنګ کړی و ځان یې ولې دنیا قرضدار یې کړی دی چې څه به یې غوښتل نو دې پلار به ولې اخیستل نن هغه قبر ته لاړه ګور ته لاړه خو نن ورځ چې کوم دی دې پلار دې خپل زوی له موټر سایکل اخیسته دا واده یې ورسره کړې وه دې موټر سایکل لپاره به چاته څونه مینتونه کړي چا نه به دا غوښته الله پاک دې هغه له جنتونه ورکړي دې خاندان لري صبر